لاړ وي. څنګه چې انسان دنیا ته راځي نو د نه په سر ټوپۍ نه په خپو جورابي نه په بدن باندې کپړې وي، بالکل لغړ سغړ د دنیا ته راشي. دکه رنګې چې کله دی په میدان حشر کې الله دوباره دی ژوندي کوي، دوباره پاسی په قیامت کې، نو هر سړی به چې کوم دی بربنډ وي. حضرت عائشہ رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کی د الله پیغمبره دا خلق په شرمیږي نه؟ نبی علیه السلام ته وفرمایل عائشې په دغه ټیم کې به د هېچا نظرونه په یو بل نه وي، بلکې خپل ځان ته به چا خیال نه وي، خپل ځان ته به هم خیال نه چې زه خو بربنډ یم که نه، بل ته به څه وګوري. دا ډېر خطرناک وخت دی په دغه ټیم کې، نو ټول خلک به بربنډ وي سوا د انبیا علیهم السلام نه چې هغوی ته به الله ښکلې کپړې اغوستولي. او دغه رنګې کم حاجیان صاحبان یا عمرې والا په حالت ته احرام کې مړه شي نو دوی چې د الله مخې ته ودرېږي نو په حالت ته احرام کې به ودرېږي، د دې یو جامې په غاړه، او نور ټول خلک به چې کوم دی بربنډ د الله مخې ته ولاړ وي او د الله دغه په انتظار به حساب کتاب به کله شروع کېږي. څومره اولاد چې دی هغه تاسو وروستو دنیا کې پرېښی دی، څومره نعمتونه چې دي هغه تاسو پرېښي دي، مال او دولت بینک بیلنس هر څه نه وروستو پاتې شوي دي، تاسو مونږ ته بالکل ایک یوازې راغلي یې. داسې حالت کې راته راغلي یې په کوم حالت کې چې تاسو الله وي ما په لومبي ځل پیدا کړی وای، هېڅ تر سره نه وو، دکه شان د ما ته خالي لاس راغلي. تاسو دا ګمان کوو چې دا بوتانو کوم عبادت مونږ کوو نو دا د الله سره واړه واړه شریکان دي او دوی به الله ته زمونږ دپاره سفارش کړي، نو الله وي هغه شریکان ستاسو مونږ نه یو، هغه خدایان ستاسو چېرته لاړل؟ مطلب دا دلته که ټول تعلقونه ختم شو صرف یو تعلق پاتې کېږي چې د الله رب العزت سره دی. د بوتانو سره د بینک بیلنس سره تعلق نه دی پکار، تعلق د چا سره پکار دی؟ د یو الله سره دی. د الله تعلق او د الله د پیغمبر تعلق په هلته کې پکار راځي، نور تعلقونه هلته کې پکار نه راځي.